أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سورة الأعراف 146 نمبر آیت. بدی آیات کی یو الله تعالی خلقو ته ترغیب ورکړی د عمل کولو لپاره چې دا کوم کتاب آسمانی می لوب شوی دی بدی باندې تاسو عمل کوئ. دویم دې کتاب باندې عمل کولو لپاره چې کوم صلاحیت پکاري هغه صلاحیت ذکر دی او هغه صلاحیت دا دی چې کله ته کتاب باندې عمل کې هغه باندې ځان پوهې هغه لپاره لازمي دا چې په ځان کې به عاجزي پیدا کړي. اس یو کس به هم نه ځان نه کمزور وخت نه ګڼي پچا کې چې عاجزي پکې الله تعالی ورته کتاب علم هم ورکړي او د عمل توفیق هم ورکړي. او بګم خلکو کې چې عاجزي نه دغه په ځای باندې تکبر دې ته ویل کېږي چې سړی خپل ځان د نور نوچت ګڼي لوی ګڼي چې د نور خلک زما په نسبت باندې هیڅ هم نه لري زبکې ډېر غټې ما نو ځان د نور مخلوق نه لوی شمارل د تکبر دی. او تکبر چې بچا کی نو الله تعالی د هغې باره کې وایي چې زه د خپلو آیاتونو نه هغه خلک اړوم یعنې هغوی پې عمل نشي کولی هغوی پې نشي پوهېدلی چې کوم کسان په ځمکې ځان لوی ګڼي او دغه کار د دوی نه حقه دی ځکه چې لوی ګڼل د دوی د کوم ځای نه جایز شو. لوی د الله تعالی د ذات سره مناسبه د مخلوق سره بالکل نه ښایي. نو په دې آیاتونو کې هم ترغیب شو عمل کولو ته هم په دې کې د عمل او د علم صلاحیتونو ذکر وشو چې تاسو ځان کې صلاحیتونه پیدا کړئ نو هغې نه بعد به علم او عمل راشي منځته. او د دې سره سره د علم او عمل لپاره چې کوم رکاوټ دی هغې هم ذکر هم وشو چې دغه تکبر دی. نو الله تعالی وایي سأصرف عن آیات الذین زرد زه به واړوم عن آیات الذین د خپل آیاتونو نه هغه کسان یتکبرون چې ځان لوی ګڼي فی الارض په ځمکه کې. آیاتونه چې کوم د آیات مفهوم عام دی دین تورات آیاتونه هم کېدی شي د انجیل هغه هم مراد کېدی شي او د دین علاوه په دنیا کې چې کوم نخي او کوم قدرتونه د الله تعالی دي د کوم عذابونو او نعمتونو سہولیاتو چې کوم لهر دی په دنیا کې د هغه هم مراد کېدی شي د هم د الله تعالی د قدرتونو نخي دي دغه ټول ته مراد کېدی شي دغه مضمون معرف القرآن ذکر کړی دی. نو مطلب بیا به حاصل دا شي چې زرد زبا واړو د خپل آیاتونو نه چې هغه د آسماني کتابونو آیاتونه دي قرآن تورات او انجیل دي هغې نه به څنګه واړو یعنې هغې باندې به پوهېږي نه په هغې باندې به عمل نشي کولی. الذین هغه کسان یتکبرون فی الارض چې ځان لوی ګڼي په ځمکه کې همدغه شانته کې په ځمکه کې چې کوم د الله تعالی لوی لوی قدرتونه راښکاره کېږي په دغه قدرتونو باندې سوچ فکر کولو او د هغې د عبرت حاصلولو نه به واړم هغه کسان چې ځان لوی ګڼي. نو په دنیا کې چې کوم لوی لوی انقلابات راځي کله ښه حالات راځي کله بد راځي کله عذابونه شروع شي کله عذابونه ختم شي د دې نه نیکان خلک چې کوم دي کوم چې تکبر پکې نشته دی هغه د دې نه پوره سبق اخیستی شي. خو چې کوم خلکو کې تکبر موجود دی لکه کافران ظالمان فاسقان د دین دشمنان هغه د دې حالاتو نه هېڅ سبق هم اخیستی نه شي. که څومره قاصادي راشي که څومره مهنګایي راشي څومره غربت راشي هغه به به ذهن کې یو تعبیر کوي د هېڅ سبق هم نشي اخیستلی. نو د دې آیات نه مراد قرآني آیاتونه د تورات او د انجیل آیاتونه او د الله تعالی لوی لوی انقلابات چې کوم دنیا کې راځي هغه ټول تینه مراد دي دغه مضمون چې کوم دی معرف القرآن ذکر کړی دی. بغیر الحق فنا حق باندې ایس یو مخلوق د هم بزمکه باندې تکبر حق حاصل نه دی هیڅ کولی نه چې بل کس د ځان نه کمزورې کته وګڼي ځان ته اوچت وګڼي. وإن يروا كل آیة کدوی وین هر قسم نخي مراد د دنیا انقلابات واخله لا یؤمنو بها یقین نه کوي په هغې باندې ایمان نه راوړي په هغې باندې یعنې دا نه مني چې دغه انقلابات د الله تعالی طرف نه دي د یو امتحان دی او دا د عبرت دپاره دي. وإن يروا کدوی ویني سبیل الرشد لاره د هدایت دا اوس د هغه عذاب علامات دي د الله تعالی د آیاتونو نه چې کوم کس واړولی شي د هغې نشاندهي کوي چې د دې معلومات به تاسو څنګه کوئ څنګه پېژنئ.
وای د دې نشاندهي دا ده چې کم کسان تکبر کوي الله تعالی د خپل آیاتونو نه اړولې دي دا علم او عمل حاصلول نشي نو د پہچان بدایي وای یراو کدی وین سبیل الرشد لار د هدایت دغه خلک وین چې هغه کې د شریعت بیان کیږي د دین او د علم او د عمل بحثونه به کیږي دا خلک به دغه ځکه ته بالکل ناراضي دي ځکه بل لري تختی لا يتخذوه سبيلا دی بنن سي دغه لار په لار سره یعنی کوم ذکر کوي د آسماني دین او د آسماني شریعت صحیح بیان او صحیح بحث کیږي عمل پکېږي هغه ذکر ته مداخله نه حاضرېږي دغه بزان د پاره لار نه جوړي وای یارو کو دی وین سبیل الغی لار د گمراهی غی سرکشی او گمراهی ته ویل کیږي کدی وین لار د گمراهی او د سرکشی یعنی کوم ذکر کوي چې غانې بجانی ویل کیږي چې کوم د اسلام خلاف صریح کار بغاوت کوم ذکر کوي ګناهونه کیږي د دینی علوم سپکاوي کیږي د اسلامی احکامو پورې ملنډ کیږي او د خلک چې هغه د دین او د شریعت یخن مخالف او دشمنانی نو دغه لارې ته یتخذوه سبیلا دی باندې دغه لار په لار سره نو دغه ځکه کې مداخله بیا حاضری کمنګي لکړنګ ور کې ستار لنو مسوون خلک به حاضری کله دین او د شریعت با شروع کی یو څو کسانو نه علاوه چې الله تعالی ورته هدایت کړی دا غین علاوه نور خلک به ته ونی نه وای دا خبر دا د دې وجه نه دی چې الله تعالی هر چا ته هدایت نه کوي الله تعالی د خپل آیاتونو هغه خلک اړي چې کم خلک یې خوښ نه دي نو چې کله اړي هغه نه اورېدل ته جوړلی نه په پوهېدلی شي نه په عمل کولی شي نو الله تعالی د دې خلکو ذکر کړی دی چې وإن یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا کدا خلک ویني لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا ننسي هغې لره په لارې سره وإن يروا کدوی ویني سبیل الغی لار د گمراهی يتخذوه سبیلا نسي هغې لره په لاره سره ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دغه عذاب دغه اړول د آسماني آیاتونو نه په دې وجه باندې دي سبب ذکر کیږي په دې لپاره چې خلک ځان وساتي ذلك دغه اړول د آسماني آیاتونو نه بأنهم په دې وجه چې یقینا دوی کذبوا بآياتنا نسبت د دروغ کوي زمون آیاتونو ته آسماني دین او آسماني احکام پورا نه مني هغه کې د ځینو نه انکار کوي یا د ټولو نه انکار کوي وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه خبر ځان ته هم نه خبري نو دغه د گمراهی لارې په قسمت کې شو والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې نسبت د دروغ کوي زمون آیاتونو ته د اولنې سر چې کوم دی وکانو عنها غافلین پوری د متکبرین او د غرور والا خلکو دنیاوی سزا ذکر شو چې په دنیا کې د دې خلکو د تکبر سزا دا ده چې نو په آسماني آیاتونو پوهېدلی شي نه په عمل کولی شي نه به د الله تعالی د قدرتونو نه څه عبرت حاصلولی شي نو گویا چې دا تخویب دنیاوی ذکر شو پر دویم نمبر آیات کې چې والذین کذبوا بآیاتنا دی په دې کې تخویب اخروی او دغه خلکو د عمل د آخرت سزا ذکر کیږي چې کوم خلکو غرور او تکبر موجود دي آسماني کتابونو آسماني احکام باندې عمل کول ته ځان بد ښکاري د دې خلکو دویم سزا دا ده چې دغه تکذیب سره سره بدوی مجبور کیږي په دې خبره باندې چې د الله تعالی د ملاقات نه انکار کوي قیامت نه انکار کوي آخرت به نه مني آخرت به ذهن نه وتلی نو کم کسان چې د الله تعالی آیاتونو ته نسبت د دروغ وکي لکه بره مضمون تیر شو نو د سره بل لازم د آخرت نه منکرېږي اگر که په ظاهر باندې اقرار ونه کړي خو ځکه به دا خبره ای چې قیامت نشته ځکه هغه سړی چې قیامت په یقیني ومني چرته هم به ګناهونه ډډه کېدی نشي چې د قیامت احوال صحیح پېژندلي او عمل او هغه ذهن ته کوز شوي چرته به هم د دومره خوشحالۍ سره به ونه وخاندي او نه به ګناهونه وکړي چې څوک آخرت پېژني نو دې خلکو به لازم آخرت هم ير کړی نو چې کله سړی آخرت ير کړي آسماني آیاتونه چې کوم دي شرعي آیاتونه د قرآن آیاتونه ټول یا ځینې هغې ته نسبت د دروغو کړی نو دا مرحلې د کفر دي په دې سره انسان کافر کیږي نو چې کله کافر شو نو الله وایي حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د دوی هغه عملونه چې دوی په دنیا کې کړي وو هغه عملونه ښه عملونه وو هغې نه توقع کېدله چې د دې په وجه به الله تعالی وبخي او د دې بدله به وله ورکړي خو د دغه مخکیني جرمونو په وجه باندې د هغه نیکو اعمالونو سزا هم بدله هم ختمه شو هغې بدله اوس نه میلاویږي هغه ضایع شو لکه انسان د حج یې کړی دی دغه شان د کې قربانیان یې کړي دي صدقې کړي دي خو د دې سره سره د آسماني ځینې احکامونه خدای مکه منکر شو او ځینې صریح آیاتونو نه صریح احادیثو نه دی منکر شو دغه شان د قیامت نه منکر شو نو د دې خلکو د ټول اعمال ضایع شو اوس هېڅ ځای ونه نیو هل یجزون الا ما كانوا يعملون دوی ته به بدله نه میلاویږي مګر د هغه کارونو به میلاویږي چې دوی کوي
یعنی دوی سره زیاتې نه کېږي چې الله جهنم ته اچوي عمل والا ضایع کوي داسې نه ده بلکې دا د دوی خپلو د بدو عملونو انجام دی چې الله تعالی جهنم ته اچوي او د دوی اعمال ضایع کوي دې ځکه نه پورې د عمل ترغیب او د شریعت د مخالفت نه هغې دپاره زواجر ذکر شو چې د آسماني آیاتونو مخالفت کول په هغې ځان نه پویول دا لوی جرم دی د دې ځکه نه اخوا د موسی علیه السلام واقعه بیرته شروع شو کومه ځای ته چې رسېدلي وو د هغه ځای نه شروع شو الله وی واتخذ قوم موسی من بعده واتخذ اونی قوم موسی قوم د موسی علیه السلام من بعده وروسته تللو د موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړ من حلیهم د خپلو کالونه حلیج کم دی هغه سیزونو ته ویل کېږي هغه د سترو زرو سیزونو ته ویل کېږي چې زنانه استعمالوي چې په هغې کې امیلونه والی میخکي دا شیزونه شامل دي دغې د پښتو کې کالي ویل کېږي زیورات نو ونیو قوم د موسی علیه السلام وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه من حلیهم د کالو خپلونه چې کومه سوناګانې ورسره وي عجلا یو سخې جسدن چې د یو جسم یې لارو له خوار او د دې دپاره یو اواز به هم کوي د دې واقعه چې کوم ده سورې طه کې بری تفصیل ده شي او ځینې مضمون بقره کې تر شوی د هغې ټولو حاصل ده چې کله موسی علیه السلام په دغه انقلاب کې چې کوم به دریای نیل کې پورې وتلی دی او پیرانیان غرق شوي دي د دې انقلاب نه لږې ورځې وړاندې یو ورځ وړاندې بن اسرائیل چونکې غلامانو د غلامۍ ژوند یې تېراوه او پردو کوټو کې ناست د دوی خپل سامانونه نه لرل سوناګانې لوښي موښي دا شیزونه یې خپل نه دوی به چې کله به دوی کې به خادر راغله واده سیسټم به شروع شو نو دغه زنانه به لاړلې د پیرانیانو نه د قبطي خاندان د ښځو نه به یې سوناګانې راوړي د واده سامانونه به یې ته راوړل د څو ورځو دپاره چې موږ خپل واده وکړو تاسو ته بېرته میلاو شي نو یو ورځ مخکې دوی لاړله د پیرانیانو نه یې د زنانو کوم سوناګانې چې به هغې ته راوړلې چې دا موږ په واده په ورځ باندې به واچو چې کله واده تېر شو تاسو ته یې بېرته حواله سامان چې کله دوی راوړل خو په کافي مقدار کې ډېر سامان یې راوړی و د شپې وحي وشو موسی علیه السلام ته چې خپل قوم وباسه په دې پسې د فرعوني لښکرې را روانې دي لاره یې ورته وښودله چې دریای نیل طرف ته مخې کړه نو موسی علیه السلام خلک را خبر کړل د شپې د واده موقع پکې رانله او دوی دریای نیل طرف ته روان شو هلته کې په دریای نیل کې الله تعالی موسی علیه السلام له لارې ورکړلې فرعون چې کوم دی موسی علیه السلام په هغې باندې د خپل قوم سره پورې وتو فرعون ور روان شو غرق شو هغه سامانونه سوناګانې د دې زنانو سره همدغه شان کې پاتې چې کله پاتې وي موسی علیه السلام چې کله کوهي تور ته لاړو او بیا د 10 ورځو د 13 ورځو نه خبره 40 ورځو ته لاړله 10 ورځې ایثار شو نو د 13 ورځو واده خو د قوم سره کړي وو د 10 ورځو خبره ورسره نه وشوي په دې قوم کې یو سړی ناست و د سامري په نوم باندې ډېر بدبخت او ګمراه انسان د دې سامري باره کې مختلف اقوال دي څوک وایي دا د فرعوني خاندان سړی و د بن اسرائیلو سره پناه اخیستلې وه او د فرعونیانو جاسوس څوک وایي دا د خاندان په اعتبار سره اسرائیلي سړی دی بن اسرائیلو کې دی خو دا سړی ګمراه سړی و د مشرۍ ارماني و چې ماته بس اقتدار وي کرسۍ وي حکومت وي مشري وي او دا موسی علیه السلام لرې شوی او د اختیارات ماته میلاو شوي وي او زه د بن اسرائیلو مشر وي دا سامری چې کوم دی د عقیدت د توحید نه و د اسلامي عقیده نه لرله بلکې د غواګانو د عبادت عقیده لرله په دې منځ کې چې کله موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړو او د مخکې نه په دې قوم کې د پیشوا او د مشر په نوم سره به یادېدو خلکو د قبیلې یوې قبیلې پکې مشر کړی خپل قبیلې مشر کړی د بن اسرائیلو کې چونکې دا 12 خاندانونه وو یوې قبیلې د خپل مشر کړی دی ځکه دا چالاکه سړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الفاجر خب لئیم بدعمله سړی ډېر چالاک یو ډېر دوکهباز دا د چالو نه عام میلو کې به تاسو دې قصې اورېدلي نو چې کله موسی علیه السلام 10 ورځې ایثار شو او د بن اسرائیلو کې پناه اخیستلې ده نو دته یو موقع میلاو شو دته بن اسرائیلو بد اخلاقی معلومي وي دا غوي کمزوري عقیده مرته معلومي وي د بن اسرائیلو جلبازي متمعلومه وجب خبره باندې صبر نه کوي تحقیقات نه کوي بار خبري بخېټه باندې ورخيږي دا کمزوري او تام معلومه و نو سامری بده ټنګ خپل مصیبت را پرسیره اول نمبر قوم ته اعلان وکړ هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نائب دی خلکو ته ویل هارون علیه السلام په خبرو باندې نه پويږي دا کمزوري سړی دی هغه په قوم کې بدنام کو د الله پیغمبر او د خلاف مهم وچلاو چې کله هغه بدنام کو نو دوی خو به خبره تحقیقات نه کول چې دا د موسی علیه السلام نائب پیغمبر څنګه کمزوري کېدی شي دا غینه بعد د خلکو دوک کولو د پاره یو شرعي مسله جاری کړه خلکو ته ویل چې ګورئ
زمونږ په دین کې په اسرائیلي په دین کې د بن اسرائیل په مذهب کې دا مسله ده چې د کافرانو مال د مسلمانانو لپاره جایز نه به غنیمت سره راوړل جایز دي. په هغه زمانه کې غنیمتونه هم نو غنیمتونو حکم نه راغلی. غنیمتونه د مسلمانانو لپاره په هغه زمانه کې ټیک جایز نه او نه هغه چې په امانت سره د شی د کافرانو نه راوړی دی هغه هم جایز نه دی. نو اگر چې فرعونیان غرق شو هغه وشتانه خدا مال استعمالولي موږ له جایز نه دي. نو څه چې په خلکو ته څه وکړو بس ول زما سره امانت کی. نو سامری خپل لږ سورا ور سره او سامری په خپل باندې زرګرو. نو سامری یو تفسیری تاریخ سامری څنګه پیدا شو څنګه راغی هغه خبره دغه سره وګدي کې بل ځکه به ذکر کو. خو سامری په خپل باندې زرګری فن لارو او د کې مهارت لارو. نو دې سامری صادر خور کو اوله به خپل سونا واچول چې دې ته ور واچ دا پر دې سونا رامې استعمالوي ګناه ده. او بن اسرائیل بغیر د دین چې د هارون علیه السلام نه تاسو وکي چې ور واچو کو ور وانه چې تمشري په خپل مرزه منراله او سامان صادر کې ورګزار کړ. چې ورګزار کړو دغه سوناګان سامری راواغستري د دین یو څخه جوړ کو. د دین وړاندې د موسی علیه السلام سره د شي زمانه تر شو د موسی علیه السلام ته چې جبرائیل السلام راتو نو په کوم شکل کې راتون د یو اس باندې بسور رات جبرائیل السلام دی جبرائیل السلام اس بچ بکم زې من خپل کې خودله نو دغه منډونه د سامری دریو او دا یو شیطان سره اړ خبر نه به موقع پورته کوله. نو دی ورغه دغه منډونه خاور راخستله جبرائیل السلام د اس د قدمونو نه خاور راخستلی و او دا خاور د سره پټه ور سره یو موقع ته ساره لچې یو موقع کې برابر سره کما او دا مو ته پتنه باندې باور واچو خبره مشریو به کې جوړه کړ. دغه خاور کې حکمت دا و چې یو شی ته ور واچو ولا باقي ور جون ځنی آثار سرګندېدل. نو ذکر د څخه جوړاونه دا خاور ول په منځ کې واچوله په منځ کې رزق په منځ کې بند کړله. دغه خاور په حکمت دا و چې د رزق په لکه ته حرکت هم کاو आवाज به کاو دینه خو به اس چلم کولې نشو نه څه خواړو نه به خبرې کولې نه چاله څه جواب ورکاو د اثر به نور نه موجود صرف आवाज به کاو. اگر چې زیر مفسرین رائے دا ده چې دغه پونګې لګیدل او داخلي وازه په دې کې یو سورې جوړ کړو هوا ته مخامخ نو پر خلک به هوا ورنوته بیا به وتله هغه سبب आवाज جوړېدو. خو د ځینې د آیاتونو د ظاهر نه معلومیږي دا چې د سینه ده بلکې دا د جبرائیل السلام د خپو خاوره وا هغه خاوره ورچوري و. دغه مضمون چې کوم دی معرب القرآن تفسیری نقل کړی دی. اگر چې بده کې د ځینې خوارج او معتزله او بحثونه هم شته هغه خاص اعتبار نشته نو به هر حال باندې د اسکی باواز کا چې کله د आवाज شروع کړ سونانه جوړ د پټ جوړ کړي د خلکو د مخې نه جوړ کړي. د دې نه بعد سامری یو اعلان وکړ خلکو ته ویل تاسو بده معنی نه پويږئ چې موسی علیه السلام په کوه تور کې ولی سار شو. ول خبره ده چې موسی علیه السلام لاړ کوه تور د الله تعالی لیدوله. نو موسی علیه السلام او الله تعالی خپل منځونو کې د یو بل لارې غړي وړي کړي. د موسی الله تعالی خیال دا و چې موسی علیه السلام بدل ته په مصر په شام کې ناشتي بخار کې بناسي نو هغه راغی خار ته زمون خو راغی او موسی علیه السلام خطا شوی دغه تل کوه تور ته د یو بل لارې خطا کړي دی ول دا الله دی خلکو ته ویل. او موسی علیه السلام ول وس په حال د الله تعالی په تلاش کې د الله ګوري هغه نشته. لہذا تاسو راشي او ردی الله عبادت شروع کړئ. څخه ورته یاد په دې منځ کې هم بن اسرائیل اس تحقیق ونه کړو هیڅ چانه به کې تاسو نه کو چې ورشي هارون علیه السلام نه تاسو وکړي دا خبره ټیک ټیک غلطه ده د الله پیغمبري د موسی علیه السلام نایبي دا خبر سمون خوري کې نه خوري اس تحقیق ونه کو. د موسی علیه السلام دراتلو اس انتظار ونه کې چې موسی علیه السلام ته یو لس ورځې صبر وکړي یو شل ورځې صبر وته وکړي چې موسی علیه السلام دراتلو صحیح پته ولګي دا غینه بعد خبره باندې عمل شروع کړي د سیمه نه کړه جلدبازي وکړه او د اسخه چا پیره شو د عبادت شروع هارون علیه السلام ډېر منی کړ چې ظالمانو داس خیر د سونا نه جوړ شوی دی اس جسم دی اس حقیقت نه لري دا سړي سامری خطا کړی ای سامری چې کوم د قوم ولمساو ولدا هارون علیه السلام چې کوم دی تاسو د خپل رب د بندګۍ نه منی کوي دا ډېر روان سړی دی چې خبره بيخي ونه مني. اخر قوم چې کوم دی د هارون علیه السلام له مرګ وارننګ ورکو چې کته څنګه نه غلې کېږي دا خبره بیا کې موږ دی وجه د مرګ د وارننګ نه بعد هارون علیه السلام خاموش او ردی نور مزاحمت یې پرې خو. په دې ځکه کې دغه واقع ذکر کیږي چې کوم د سامری په وینا باندې جوړ شوی و کوم فتنه را برسېره شو نو الله تعالی وی واتخذ قوم موسی من بعده ونیو قوم د موسی علیه السلام وروسته راتللو د موسی علیه السلام نه من حلیهم د کالو خپلونه د سونا او د زیوراتونه عجلا یوسخه جسدان د صرف جسمو له خوار او در پاره आवाज به کاو. الله و عالم یرو اذا خلق نګوري انه جدا لا يكلمهم خبر نشي کولای د خلق سره
ان خدایي صفت خو ډېر لوی صفت دغه پرېږده وه په دې سخي کې د انساني صفت هم موجود نه و انسان چا سره خبرې کولی شي جواب ورکولی شي دا سخی د جواب ورکولو هم نه و صرف جسد و جسم بس ولا يهديهم سبیلا او نه ښودلی چې د خلکو ته لاره ورته هم نشي ښودی او الله تعالی دومره لوی ذات چې خبرې هم کولی شي خلکو ته د خبرو کولو قدرت او صلاحیت هم ورکوي خلکو ته هدایت او رهنمایانې هم کوي د هغې دپاره پیغمبران رالېږي دومره لوی ذات دوی د یو جسم سره په هغې کې ګډوډ شو او هغه جسم ته یې خدای ووایو خطا شو الله تعالی د دوی هغه جهالت او قباحت ذکر کوي چې په دې سخي کې د خدایتوب هغه شک شبه هم نه را پیدا کېده دا داسې یو شی و بیا هم دوی خطا شو الله وی اتخذوه وکانوا ظالمین دوی نیولې او د سخي لره په عبادت باندې او دیو ظالمان د الله تعالی لوی ذات لوی صفات یې پرېښودلي د خپلو پیغمبرانو هدایت او تعلیمات یې پرېښودلي او سخي پسې ورپسې شوي